نو زمونږ سلف علما زمونږ امامان مشران چې کله به داسې خبرې واورېدلې هغوی به ډېر خفه وو، هغوی به ژړلې، هغوی به بیا ډوډۍ نه خوړله. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه باره کې راغلي دي، وایي دوی ورځې د سورة المزمل دغه آیات تلاوت کوو چې ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا الیما. الله وایي زمونږ سره زولني دي او زمونږ سره جهنم دی او داسې طعام دی چې په دې مرۍ کې نه خلي، وعذابا الیم او درناک عذاب دی. وای دا خبره چې آیا چې کله دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ولسته، وای دا روجو او دی له روجمات یې راوړه، وای فلم یزل یبکی، وای عبدالرحمن ابن عوف ژړلې په ژړا شه، وای ژړلې دا طعام ورته پروت و، وای طعام یې ونه خوړه، ډوډۍ ونه خوړله، حتی رفع طعامه تر دې پورې چې طعام یې ترې جګ کړه، خو لیکن دی وای ډوډۍ ونه خوړله، وانه صائم او دا روجهدار و. څه د وجې نه چې دغه آیات دې ولوسته. امام احمد بن حنبل رحمه الله باره کې راغلي دي، وایي دوی ورځې د جهنمینو دا خوراک او څښاک ذکر کړه چې جهنمینو په جهنم کې داسې خوراکونه کوي، داسې څښاکونه به کوي. وایي امام احمد بن حنبل رحمه الله له ډوډۍ راوړله شو چې ډوډۍ وخوره، وایي امام احمد بن حنبل ډوډۍ ونه خوړله، وایي ژړلې چا ویل ډوډۍ ولې نه خورې؟ وایي ډوډۍ ځکه نه خورم چې زمونږ مخې ته په جهنم کې داسې عذابونه او داسې خوراکونه تیار دي، که چېرته الله رب العالمین موږ جهنم ته بوځي وایي موږ به بیا څه کوو؟ وایي ډوډۍ یې ونه خوړله. دا زمونږ سلف و، دوی سره به دومره غم و، دومره به ایرېدل. حسن بصري رحمه الله دی، دې باره کې راغلي دي، وایي دی ورځې په لاره باندې روان و، د یو ملګري سره مخامخ شه، وایي ملګري ورته ویلې چې یا هذا اراک قد تغیر لونک، ای ملګری زه چې تا ته نن ګورم دا رنګ راته بدل ښکاري، رنګ دې تغییر کړی دی، دا ولې؟ وایي وروره زه روژه یم. هغه ورته ویلې چې ګوره روژه خو زه م یم، خو لیکن دا ستا رنګ ډېر بدل دی، دا ولې؟ دا وجه څه ده؟ نو د ده سره زوی ولاړو د حسن بصري سره، زوی ورته ویلې چې وروره اصبح ابي منذ 3 ايام صائما، وایي نن درېیمه ورځ ده چې زما دا پلار روژه دی او روژه یې نیولې ده. ماښام کې له زه ډوډۍ راوړم خو لیکن دا ډوډۍ نه خوري، وایي ماښام یې له ډوډۍ راوړله او دې دا آیات لوسته چې ویسقى من ماء صدید، په دې جهنمینو باندې په جهنم کې ګرمې اوبه وڅکولی شي، دی به څکي نه خو لیکن په زوره به پرې وڅکولی شي، او یتجرعه ګوټ ګوټ به تېروي، نږدې نه چې دا ګوټ به تېر کړي، ویأتیه الموت من کل مکان، د هر طرف نه به دې انسان ته مرګ راځي، خو لیکن وما هو بمیت، دا به مړ کېږي نه. وایي دا آیات یې لوسته، ډوډۍ مې له راوړه خو لیکن زما د پلار ډوډۍ ونه خوړله. دا زوی وایي زه لاړم، زما د پلار ملګري وو، یو په هغې کې ثابت و سعید و وغیره و، دا ملګري مې خبر کړه چې زما پلار ډوډۍ نه خوري، تاسو راشئ، تاسو تسول زاري وکړئ چې دا ډوډۍ خوراک شروع کړي. وایي چې کله دا ملګري رال ورته ویلې چې ګوره حسن بصري ته ولې دا ډوډۍ نه خورې؟ وایي کیف یأکل العبد، وایي بنده به څنګه خوراک وکړي، بنده به څنګه ډوډۍ وخوري، ډوډۍ به څنګه بنده تېره شي و بین یدی، او د دې بنده مخې ته په قرآن کې داسې ټکی دی او داسې آیات دی چې قرآن کې الله وایي ان لدینا انکالا وجحیما، الله وایي زمونږ سره زولني دی او جهنم دی، وطعاما ذا غصة وعذابا الیما، داسې طعام دی چې په مرۍ کې نه خلي او درناک عذاب دی الله وایي زمونږ سره. نو حسن بصري وایي چې په قرآن کې داسې آیات دي او د هغې نه پس به بنده خوراک کوي، د هغې نه پس به بنده خاندي، د هغې نه پس به بنده خوراکونه کوي، د هغې نه پس به بنده چکرونه لګوي. وایي ډېر سوال زاري ورته وکړه، وایي د هغې نه پس لږ شربت ګوټ یې وکړه حسن بصري او ډوډۍ ونه خوړله. دا زمونږ سلف وو.